انتها نه لو چېرې واقعي دا حقیقت لري که نه لري دا بوتل پرېږدي چې دی په خپله ځي که نه ځي اوس کار یې نه خو بوتل یې په مخه کړی دی دا ګورئ په خپله روان دی او ښه په سپیډ کې روان دی دا بالکل دی په خپله سفر کوي دا ونیسه دا ګوره باچا راوړه ورو د عرفان بھائی ګاډي ته ناست دی د خپو ته ګورئ بالکل نیوټل دی او سپیډ ته ګورئ په څو سپیډ کې روان دی په خپله ګاډی روان دی د ځان نه دغه به مونږ اورېدل چې یاره واقعي وادي جن کې ګاډی په خپله ځي نو دومره های سپیډ کې چې دا په چړۍ کې پرېږدي هم نه ځي دا اوس نوټل روان دی دا تاسو کتی شي دغه سپیډ ته ګورئ دا سپیډ ښکاري دا نیوټل دی مکمل ہے سوئچ بورډ کې هم ښکاري او دلته هم ښکاري زما شپې دا دی اکسلیټر او بریک راغلی ځان نه روان دی واقعي چې شته ښه دا ګورئ زه پیله ځل لاړم 100 سپیډ کې روان دی او دلته تاسو ته به ښکاري چې ګاډی نوټل دی فاین دا د وادي جن کیسه وه السلام علیکم ګرانو کتونکو د سعودي عرب په خاوره یم دې ځای ته وادي جن ویلی کېږي کوم ځای کې چې مشهوره ده چې دلته ګاډی نوټل کې دی په خپله ځي اول به د دې بوتل نه امتحان نه لو چېرې واقعي دا حقیقت لري که نه لري دا بوتل پرېږدي چې دی په خپله ځي که نه ځي اوس کار یې نه خو بوتل یې په مخه کړی دی دا هغه ځای دی په سعودي عرب کې د وادي جن په نوم یعنی د پیریانو کلی چې دلته ګاډی هم نوټل کې نو ګاډی به هم په خپله ځي اوس درته د ګاډي معمولي غونته کې ټرای پې کوو چې ګاډی په خپله ځي که نه ځي دلته ته ورته دغه شي ګاډي ته داسې لږې نوټل کا خوښې ته خوښې ګنجي دا ګورئ په خپله روان دی او ښه په سپیډ کې روان دی دا بالکل دی په خپله سفر کوي دا ونیسه اوس دا هغه مخلوق دی چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلي چې جنات شته جنات حقیقت کې شته دی جنات ځان له اسم دی انسان ځان له اسم دی انسان د خاورې جوړ دی جنات د اوره جوړ دی بیا په پاکستان کې د دې نه زمونږ خلکو یو روزګار جوړ کړی دی د پیریانو نه چاته وایي ما د پیرۍ سره واده کړی چاته وایي زه په پیریانو باندې ساختونه لیکم چاته وایي زه په پیریانو تعویضونه روباسم مختلف قسم کاروبار په پیریانو باندې په پاکستان کې روان دی او په دغه حکومت زمونږ چې څومره حکومت دی هغه ادارې هم پې خاموشه دي د دغه پیریانو یو روزګار دی د بادب کروڑو روپۍ د خلکو عزتونه پې لوټ کړي اوس دلته کې جن الله تعالی وایي په قرآن کې چې جن تاسو نشي لیدلی تاسو لیدی شي اوس جن شته د جن نه انکار نشته جنات شته خو نه هغه په چا کې نه نوځي نه په چا راځي نه چاله نقصان ورکوي خو دلته په پاکستان کې د زمونږ خلکو یو غټ کاروبار جوړ کړی د پیري نوم چې انسان واوري یریږي تی یو دومره وحشت اوس دلته کې دا موږ اورېدلي وو ډېر غټ سفر هم ورسره وکړو عرفان به یې راوستلو دا روان یو دې ځای کې تاسو ته هغه شاټ هم ښایو چې موږ روان یو په سفر باندې وادي جن ته چې کله راتللو دلته موږ حقیقت کې وکتلو بیا هم دا بوتل پرېږدمه دلته اوس ګورئ تاسو دی په خپله روان دی همدغه رنګ که ته ګاډی هم پرېږدې نقیبه بوتل راواله که دغه رنګ ته ګاډی پرېږدې نو دی په خپله ځي اوس دې ځای کې دا پیریان کیم نو ښکاري نه چاته دا بوتل چا په مخه کړی یا دا ګاډی چا په مخه کړی خو صرف زموږ د پاکستان خلکو د دې نه یو غټ روزګار جوړ کړی دی د جن په نوم د پیریانو په نوم پې دغه خلک روزګار کوي
بس مختلف طریقې دي، د چا نه پیریان پاسي، د چا نه په بوتلو کې بندي، د چا نه سیزي، مختلف طریقې ورته ښیي، چاته وي چاړاګانو، چاته وي هندوانو مریض، هماغسې مریض ځکه ذهني بیماریانې سایکوي او هغه د خلکو په جناتو باندې لوټ کړل. د مخکې ورځو کې زموږ یو چاپه به تاسو کتلي وه، د بلا بچي خو پکې د ښاپېرۍ سره واده کړی. دا هغه ځای دی دلته راتلک زما ډېر غټ ارمان و چې یاره زه دا ځای وینم. حقیقت کې خپله رالو عرفان بهي ډېره مننه، دلته یې راوستو، خپل وخت یې ضایع کړو، خپل ګاډی دلته یې موږ راوستو. د دې ځای دغه دیدار چې کوم زموږ و هغه هم پوره شو. بیا هم په دغې باندې یو میسج ورکوم، دغه د پاکستان چې زموږ څومره پیران دي دغلته ناس، ډاکوان، مداریان، د پیر نامې په ځان یې ښودي او د هغې حقیقت هم دی چې هغه نړۍ ته وایي چې یاره ما د پیري سره واده کړی دی، زما سره پیریان دي، زما سره خاپیری دي، زه پې تعویضونه روباسم، زه پې هر څه کوم. او د بلا بچي زموږ خلک دومره جاهله دی چې دا ورته نه وي چې ته پې تعویض روباسي نو دا بینکونه پې راتش که. ما چې چاته ویلي بینک پې راتش کوي، نه مسلمانان دي حرام نه کوي، نو ما وی زه بیا د یهودیانو نه په دې ځمکه کې بلا سره سپین پاتې را پې روباسه، بیا د سمندر په دې تل کې بلا ملغري دي او ښکرۍ پې ځان له روباسه چې زندګي دې جوړه شي. خو دا صرف موږ او تاسو ته ذهنونو کې ورچي او زموږ او ستاسو نه د تعویض په نوم باندې پیسې لوټ کړي. دغه ګڼکپان دي. د دې ځای دغه دیدار مو تاسو سره شریک کو. دغه څومره دا په غرونو کې ده، د مدینې نه ښه کافي سفر دی. ورته عرفان بهي څومره سفر و؟ 30-35 منټ فاصله کې دلته موږ رالو. دغه بوتله مو اول پرېښودلو، بیا مو ورپسې دغه ګاډی نوټل کو چې باقاعده ګاډی هم په خپله روان و. او دلته کې هم د پیریانو روزګار شته. دغه مخکې چې کوم خلک سیل له راځي نو په دې دشتو کې د دغه عربیانو هم الله ثواب کړی دی چې کوم خلک دلته چکر له راځي ګوري چې یاره وادي جن څه قیصه ده، حقیقت شته که نشته. نو دغلته هم پې بلا روزګار شروع دی. د دغه یو څو خبرې هم شریک کولې هغه ګڼکپانو ته چې خدای دپاره نور د عوام پرېږدئ، د دې پیري په نوم، د جن په نوم او بل دا پاکې نامې زه بار بار وایم چې یاره دا تصوف ته هم نقصان دی، دا په ځان د پیر نامه کېږي او وایي چې یاره موږ پیران یو. حقیقت کې هغې له نه مونځ ورځي، دا هم ورته پته نه چې د سارې څو رکعاتې دي، مونځ خو وروسته خبره ده. دا عرفان بهي دی، د ملکنډ سره تعلق ساتي او دا د دغه جعلي پیرانو نو دا هغه پیران کوم چې هلته په ملکنډ کې پلار په نیکه پیران را روان دي او هغه پیران دي کوم چې د لیونو سپو دم به مخکې کوو، خو چې اوس یې دا ګڼکپان لیدلي دي نو هغې هغه خپل ځان هم خاموشه کړی. د عرفان بهي دی د ملکنډ سره تعلق ساتي. د دې یو جهان مننه، ښاد او آباد دې اوسي. موږ چې راغلي یو مدینې ته نو غریب خپله ډیوټي پرېږدي او موږ ګرځئ، چکر راکوي، دا ټول زیارتونه یې په موږ وکړو. یو جهان مننه، ښاد او آباد دې اوسي. الله دې خوشحاله ساتي ځکه چې دغه څومره پښتنو موږ له مینه راکړو، دلته موږ له چکر یې راکړې وې ګرځولو. دغه ټولو پښتنو یو جهان مننه. او وادي جن زموږ ارمان و. عرفان بهي وایي چې زه به هم ستاسو د مخکې نه پیله ځل، تاسو هم پیله ځل راغلي، تېنه مخکې نه وي راغلي. قدرمندو یو ځل بیا هم وایم چې د دغې ګڼکپانو نه ځان وساتئ، کوم چې د پیري په نوم باندې، د مشک او زعفرانو په نوم باندې، د تعویض او د ساخ په نوم باندې زموږ او ستاسو عقیدو سره لوبې کوي، بلا بلا مالونه لوټ کړل. بس دغه زما یو پیغام و، په دې پاکه خاوره مې هم درته درکړو. ښاد او آباد او بریالي اوسئ.